مونږ قرآن منو خو د قرآن نه منو. الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمایي واقیموا الصلاة، وای تاسو مونږ قائم کې موتا د قرآن د آیات کریمه منو، یعنی موتا قرآن منو چې الله جل جلاله فرمایلی دی چې واقیموا الصلاة، تاسو مونږ قائم کې، وآتوا الزکات، او تاسو زکات ورکې. خو موتا قرآن منو خو د قرآن نه منو. دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ. موتا په قرآن هر یو د قرآن چې کوم آیات کریمه ده موتای منو. بل ځکه الله جل جلاله فرمای احل الله البيع وحرم الربا، چې ما پتا سبانه بیع او شراء دا ما پتا سبانه حلال کړی دا. خدای خو بیا فرمای احل الله البيع وحرم الربا، او سود ما پتا باندې حرام کړی دی. خو موتا قرآن منو خو د قرآن نه منو. موتا د خلکو نه سود او د سود پیسې موتا هغه استعمالو. دغه شان یو کس ضرورت دی موتا پیسې ورکړي، د هغه ضرورت مو پوره کو، خو چې د نیټې نه ټیم اوړي موتا ورته څه وایو چې یاره که د دې نه ټیم واوړي نو ته به پسې مال 10,000 روپۍ راکې، نو دا ستا دپاره دغه 10,000 روپۍ حرامې دي. ځکه قرآن مقدس کې الله جل جلاله فرمای احل الله البيع وحرم الربا، دا سود ستا دپاره حرام دی. موتا قرآن منو خو د قرآن نه منو. دویم نمبر خبره دا ده مخکې به په کورونو کې قرآن مجید دا به د یو درشل د پاسه پروتو، او هر یو مسلمان هغه به رادننه کېدو، په دغه دروازه به رادننه کېدو او دا سوچ به کو چې یا رب کریمه دا قرآن مجید زما د سر د پاسه دی، په ما باندې به ته رحمت راورې. د دې دپاره به د درشل د پاسه ږدلی او بیا به راواغستو، ښایسته تلاوت پې پکې وکړو، واپس پې په هغه ځای کېښودو. نن سبا زما ستا د کور نه قرآن مجید تللی دی. څومره د افسوس خبره ده. تیره پیره مې د یو کس نه واورېده، وایي په کور کې لګیا ومه چې دا قرآن مجید ویسی او هلته مسجد کې کېده، وایي په کور کې ضعیفېږي. څومره د افسوس خبره ده. ای مسلمانه ته کوم خوا لاړې؟ ستا هغه منځونه، ستا هغه تلاوتونه، ستا هغه ذکرونه دا کوم خوا لاړو؟ دا کوم دور ته موتا پاتې شو چې قرآن مجید به اوس موتا د کور نه لرې کوو چې دا مسجد ته ویسه په کور کې ضعیفېږي. هغه قرآن چې دغه قرآن به موتا څومره قدر کو، څومره احترام به م کو، هغې له به مونږ 3 کپړې ورکړې وې. یو به د هغې کمیس او دویم به د هغې غلاف و، دریم به په